د پېښور فرینګ روډ مالمنډۍ کې ولاړ یم. د لوی اختر رانږدې کېدو سره د قربانۍ څاروي د تېر کال په نسبت دا کال د هغې قیمت کې زیاتوالی راغلی دی. زموږ راغلي یو چې دلته د غویانو دپاره زه له ورۍ نه راغلی یم، خو د منډۍ کې مونږ چکر ولګولو خو مال ډېر ګران دی. د کم شی وړوکې نه وړوکې شي باید لاس کېده نو 180 180 چې کم د لک روپو شی دی هغه په 1.5 لک 2 لک روپۍ خبره کوي او راځي بیا 70-80 نه دې کار نه ورکوي. موږ د سوات نه راغلي وو، مخکې به په 80,000 روپۍ څاروی کېدو، اوس په 2.5 لکه 3 لکه روپۍ څاروی دی. د غریبانانو د وس نه بهر شوي دي او څاروي ډېر تیز دي. پروز کال چې به کم څاروي 80,000 میلاوېدو، 1 لک میلاوېدو، هغه څه کال 2 لکه 2 لکه شل 2.5 لکه. بس د مالدار سړي خو به یې وایي، خو غریب سړي خو دونه دغه نشي کولی. څاروي څه کال ډېر تیز دي. پېښور کې چې کوم دی وخت کې صورتحال چې کوم دی د مالونو دا د اخیستلو نه بهر شوي دي. هغه د اخیستلو نه داسې بهر شوي دي چې سوداګر چې کوم دي هغه غریبانان موجبوره دي مالونه یې راوستي دي ګران او هغې دغه شانې ګرانې بیې کوي. نو دلته کې د ولس د اخیستلو د کومه چې کوم سوداګر چې کومه بیه کوي د ولس د اخیستلو نه بار خبرې دي.